ګرانو کتونکو زمونږ په دې پروګرام کې د شریعت په رڼا کې سوال او د هغې جواب کې یو انتهایی اهم سوال دی دام داسې سوال دی چې زمونږ استادو په کورونو کې اکثر خلک په دې کې مبتلا دي او سوال هم ډېر بهترین سوال یې کړی دی. سوال یې دا کړی دی چې آیا مفتی صاحب په کور کې په پرنجو کې دا کوم چې مونږ استادو په هغه کې دا مارغان ځان سره ساتو، په پنجره کې مارغان ځان سره ساتو، مختلف څوک ځان سره زرکان ساتي، څوک تیتر ساتي، څوک طوطیان ساتي، څوک داسې نور مارغان ساتي، هغې دپاره پنجرې جوړې کړي غټې. نو آیا انسان دپاره په کور کې شوقیه مارغان ساتل دا جایز دي که جایز نه دي؟ او بیا په ضمن کې دا پوښتنه هم کړې ده چې د مارغانو کاروبار تجارت چې په پرنجو کې موجود وي، نو آیا د دې کاروبار تجارت دا جایز دی که جایز نه دی؟ نو ټول ناول خبره دا حدیث ته ادام او دا حدیث د بخاری دی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ورور دی ابو عمر، هغه سره په پرنجه کې چې دی یو مرغه بو او هغه بیا مړ شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تر تپوسو کو یا ابا عمر ما فعل النغیر، ورته یې چې ای ابو عمر هغه مرغه چې تا سره به دا شوقیه ځان سره ساتلو هغه مړ شو، هغه څه حال دی، هغه څه شو؟ یعنی تپوس تر پیغمبر علیه السلام کړی دی. خو په مسلم شریف بخاری شریف دغه حدیث کې پیغمبر علیه السلام منع نه فرمایلی، دا یې نه ورته ویلي چې تا څه ساته. نو ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه دغه حدیث لاندې لیکلی دی چې کوم ابو عمر حدیث ته په بخاری کې چې د ځان سره مارغه ساتلی یو، پیغمبر علیه السلام خالی تپوس تر وکړه چې مارغه مړ شو څور سره وشو، منع کړی نه دی. نو ابن حجر اسقلانی لیکلی دی چې دی حدیث په بنیاد باندې که څوک مارغه شوقیه په کور کې ساتي یا کاروبار تجارت کا شرعاً بالکل جایز دی، هیڅ خبره پکې نشته. خو شرط پکې علماو دا ذکر کړی دی چې جنگي به نه، جنگ باندې کوي، حرام دی په حدیث کې، ناجایز دی. او د هغې د چې څه یعنی هغې څه حقوق دي د هغې خیال بساتي، د هغې اوبو، د هغې د دانې، د هغې د خوراک، د هغې د ګرمۍ، د هغې د یخنۍ، هغې چې کومه پرنجۍ هغه لږه غټه پکاري، کولاو پکاري، جنګول را جنګول وغیره، دغه دا شی نه حرام دي. ځکه چې حدیث مبارک کې راځي یو زنانه وه او د هغې پیشو 7 ورځې پورې تقریبا ساتلې وه، لوږې لاسه مړه شوه، خوراک یې ورله ورنکه. نبي علیه السلام فرمایي دغه زنانه دغې پیشو د وجې نه جهنم له لاړه. نو ځناور چې څوک ساتي، مارغان چې څوک ساتي، شرعاً جایز دي، کاروبار یې شرعاً جایز دی، خو د هغې د حقوقو خیال د ساتي، خوراک ته ورکوي، اسکاک ته ورکوي وغیره. جنګي دي ما دا کوم چې مونږ تاسو په هغې باندې شرط قمار جواري کړو، جنګو یا شرط پې لګو، دا شی نه حرام دي. نور که شوقیانه انسان په کور کې ځان سره ساتي مارغان یا کاروبار کا، نو شرعاً بالکل صحیح دي، په هغې کې څه قبح نشته. ګرانو کتونکو دا ستاسو طرف نه چند سوالات او د هغې جوابات ما وکړه، تاسو یې مورې په خپله باندې خلکو سره یې هم شیر کړئ. خپل ځان خیال ساتئ.